د نمرود په زمانه کې جادوګرانو سره ناشنا علي تیار کړی وي او هغې باندې د پاسه جادو کړی و. د ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې هغه کوم 15 سیزونه چې هغې باندې جادو شوی او چې نن سبا هغې باره کې څوک سوچ هم نشي کولی. هغې کې نمبر 1 سیز بطخه وه چې د اوسپنې بطخې جوړه کړې وه او ساحرانو او جادوګرانو پې جادو کړی و چې د نمرود په ښار کې به څوک داخل شو او هغه به غلو چور به نو هغه بطخې به چغې شروع کړې. دویم داسې یوه نغاره او ډمامه هغې تیاره کړې وه چې هغې باندې جادو کړی و چې چا نه به څه څیز ورک شو نو هغه نغارې خواله به راله او هغې له به یو ډب ورکړو د هغه ډب سره به هغه نغارې نه اواز وشو چې پلانکي ځای کې ستا څیز پروت دی. او شیشه باندې جادو کړی و. دریم نمبر داسې جادو په شیشه باندې چې څوک په چرته د کور نه لاړل ورک په شو نو هغه شیشې له به دوی ورلل چې کله به ورته مخامخ شو نو هغه چې کم کس په ورک شوی و هغه به باقاعده شیشې ښودو چې دې پلانکي ځای کې دی او کیفیت پې وله هم ښودو چې یا ملاس دی یا اوده دی. نو څنګه چې دې وخت کې ګورئ زمونږ په شانتي کارډ باندې یو نښه لګېدلي هغه نښه داسې ده چې هغې نه پته لګي داسې آلات جوړ شو ساینس چې هغه حال وایي چې پلانکې کس په پلانکي ځای کې دی. دغه شان هغوی جادو کړی په شیشه کې به کس په باقاعده ورته ښکارېده. دریم یو تالاب و د اوبو په هغې باندې جادو کړی چې د 2 کسانو به خپل منځ کې یو بل سره اختلافات راغلل نو چې کم یو په حقه دی نو دواړه به اوبو ته ورکوز کړل چې کم به په ناحقه باندې د هغه اوبه به دې نوم ته ور ورسېدې پته به لګېده چېرې دا سړی په حقه دی او چې کم به په ناحقه باندې نو هغه اوبه به د هغه د سر نه ور واوړېدلې او چې بیا به وي زما توبه را زه د خپلې غلطۍ اعتراف کوم نو هغه اوبه به واپس لاندې رالې د دې خپو ته داسې جادو په هغه اوبو باندې. بل داسې تالاب یو تالاب بل هم و د اوبو والا چې هغې باندې داسې جادو کړی چې کال کې به یو ځل هغې ته دا د نمرودو سرداران او دا نمرود ټول به ورته راغونډېدل او هغه اوبو کې به هر قسمه مشروبات واچول چا به پکې شراب واچول چا به پکې پی واچول چا به ورکې سالن چې هر قسمه څیز به ګډ وډ به هغه تالاب ته ور واچو. خو چې کله به د هغې دا مطلب ما به خپل لوښې هغه اوبو ته ورخوا کړو نو زما هغه شراب یا زما هغه چې کوم څیز ما ور اچولې هغه اوبه هغه به زما په لوښي کې راتلي بل څیز به پکې نه راتلو. دغه شان چا به پکې پی ور اچولي چې کله به خپل لوښي هغه اوبو له ورخوا کړو د هغه پی به واپس د هغه په لوښو کې راتلل. داسې عجیبه جادوګرانو هغه وخت کې داسې ناشنا جادوی کړی چې دا اوس ما کوم تاسو ته خبرې وکړې دا عقل نه مني. او بلې داسې د نمرود یوه ونه وه جادوګرانو پې جادو کړی چې د هغه ونې د لاندې به څومره کسان کېناستل هغومره به هغه ونې سوری زیاته و چې 10 کسان به شو د ونې سوری به زیات شو چې 10 به شو نور به هم زیات شو چې کسان به راکم شو سوری به هم راکمېدو. دې باندې داسې ناشنا جادو شوی.